تیره جمعه باندې موږ د دې لسو ورځو او شپو چې کومې د ذوالحجې د لسو ورځې او شپې دي د دې ورځو فضیلت او فضایل هغه موږ او تاسو واورېدل او د دې ورځو فضیلت هغه د الله د دې لوی حکم د وجې نه دی چې هغې ته حج وایي او بیا دې لسو ورځو کې چې کوم اعمال دي چې هغې کې قرباني ده او پای کې د عرفې د ورځې روژه نیول دي هغې کې تکبیرات ویل او پای کې د حج احکامات ادا کول دي کم خلک چې الله ورله طاقت ورکړی دی او حج ته تللی قرباني چې ده دا یو لوی عمل قربانی یوازې په دې امت کې نه بلکې هر امت څومره امتونه چې مخکې تیر شوي نو ټولو له الله پاک د قربانۍ یو طریقه خوښه کړې وه او قرباني ورله مقرر کړې وه ځکه د قرآن مجید د سوره حج الفاظ ده ولكل أمة جعلنا منسكا هر امت تفارما د قربانای یو طریقه مقرر کړی الله او ابراهیم علیه السلام په دعا کې دا الفاظ دي چې هغه دعا کې دا الفاظ ویلیو چې وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم یا الله موږ ته زموږ د قربانۍ مناسک او احکامات هغه راته وښایه او یا الله زموږ توبه قبوله بېشکه ته توبه قبلوونکی او مهربان او قرآن مجید کی یو واقعا الله د لومبني زامنو د آدم علیه السلام بیان کړی سوره مائده کې دا واقعا ده چې الله فرمایلی واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق اے پیغمبر دې خلقو ته د آدم علیه السلام د دوه زامنو واقعا بیان دا لومبني زامنو د آدم علیه السلام او هغه واقعا الله فرمایي دا ده چې اذ قربا قربانا کله چې دې دواړو زامنو د آدم علیه السلام دې دواړو قرباني وکړله قرباني پیش کړله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دا یو قربانی چې وا هغه الله قبول کړ او دا دویم قربانی هغه قبول نه نو چې دا کوم یو قربانی قبول نه شو د په کینه کې او په حسد کې را او هغه کینی او حسد دې ته مجبور کړ چې د خپل ورور ته ویل لا اقتلنک زبا تا قتلوه زبا دی واجب دغه حسد او کینه انسان دې خبره ته مجبورای چې دې هغه محسود شي د چا سره چې د کینه او بغض راشي داغه خواله نیخوا نو بیا دې هر طرف نه را کوشش کوي چې زده ته کم ځای کې نقصان ورسو نو دی د آدم علیه السلام دی زوی خپل ورور ته ویل اقتلنی زبا خامخا تا قتلو نو هغه ته ویل انما يتقبل الله من المتقين الله فق قربانی د متقیانو نه قبلای مطلب د دې جملې داو
چې کېدې شي ستا په قربانۍ کې به تقوا او اخلاص منو للهیت منو په دې وجه الله پاک نه ده قبوله کړې او کېدې شي زما په قربانۍ کې به اخلاص او تقوا ونه وي قبوله کړه نو دې کې ما سره د کمی خبرې دشمني کې دا خو د الله کار استاد نه قبوله او زما غي قبوله ځکه دا ویل کېږي چې دا حاسد چې دی کینه کوونکی دی د دې کس سره کینه نه کوي دشمني نه کوي دا اصل دشمني چې ده دی د الله سره چې الله تا دله دا څیز ولې ورکړی او تا د دا قرباني دا ولې قبوله کړه نو ځکه هغه ته دا جمله انما يتقبل الله من المتقين او هغه د دې خبرې عزم کړی او چې زبا طاقت له مقام تا به واچو نو دې مړ دې ورور یو ته ویلي چې لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين کتما تلاس را اوګد کی زما د قتلولو لپاره نو زتا نه قتلو زدي نه قتلو ما نور استا خو خدای کتما قتلې زکا زدا الله رب العالمین نه یریږي داغه خوف دی ماس ځکه د الله خوف او د الله یره دا انسان د ګناهونو نه بچ کړي او هغه بهرحال واقعیا د مقدار راولګي دا ضروري قتل چې کله دې قتل کړ نو د دې نه مخکې قتلونه چرته نه وشوي دله به طریقه نه ورته چې خاصه اوس په دې مړی سو سیاست طرح ورته دا مازه ولا نه پیدا نو اریان او سرګردان ګرځیده ده چې زه اوس په دې مړی سو اس طریقه ورلره ورته الله رب العالمین دته طریقه او هغه طریقه ته دا وښودله چې الله فرمایي فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه فاصبح من النذر الله کارغه راولېږي او هغه کارغه کنستل وکړل په ځمکه کې بحث کنستلو ته وایي نو دا هغه ته وکتل هغه یې دا چل زده کړه چې یاره دا کنستل پکار دي نو هغه طریقې زده کړه او خپل ورور یې خاورو کې کېښود او خاورې کې راواړو او دا وه فاصبح من النادمين دې بیا پیمانه او په دې خپل کار بیا پیمانه ځکه دا ویل کېږي عربی کې چې اول الغضب جنون واخره ندم د غصې اولنی حالت چې دا لیونتوبي د دماغ چې دی هغه برختلی او غصه او بلډ پریشر چې دی هغه بالکل های شوی دی نه پوهېږي دی بس د لیونتوب په حالت کې اول الغضب جنون د غصې اولنی اثر دا لیونتوبي واخره ندم د غصې اخیرنی اثر ویسي پیمانتي لږ چې دماغ بیا زیاده راشي دا مې سو خو بهرحال پیمانتیا په خپله ګناه باندې
دا د مسلمان او د مؤمن صفت دی چې دی په خپله ګناه باندې ځان پښیمانه کړي چې دا کار مې ښه نه دی دا کار رانه ښه ونه شو ځکه په خپله ګناه باندې اصرار نه دی پکار کلکېدل مې نه دی پکار چې نه دا مې هم کړې ده او نور هم کوم دا کس متکبر دی دا لوی کوونکی انسان دی داسې کس الله ذلیله کوي دا کس الله ذلیله کوي او په ګناه باندې پښیمانه انسان دله الله د توبې طاقت روایاتو کې راځي هغه وخت کې د قربانۍ طریقه قرآن کې سورہ آل عمران کې الله پاک دا فرمایلی دي چې د اهل کتاب وایي اهل کتاب چې ان الله عهد الینا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار من سره الله دې خبره وعده کړی ده چې موږ په یو نبی باندې ایمان درو هغه چې دا نبی موږ ته هغه قرباني پیش نکي چې هغه پسې ور راشي او وایسي ویو دینه دا معلومیږي چې هغه وخت کې د قربانۍ او د صدقې د قبلېدو طریقه سوا هغه دا چې ور براغه په میدان باندې وکړ کو صدقې او قربانۍ کې خو دي لکه خوړلې نه قربانۍ خوړل دا نو دا چې په میدان باندې باندې کې خو دي چې د چا هغه قبول شوی و الله ته ور براغه هغه به اوسې زره چې د چا هغه نو قبول هغه پاتې الله زمونږ او تاسو د دې امت باندې ډېر لوی رحم کړی چې زمونږ او تاسو اعمال د هغې قبلېدل او نه قبلېدل دا یې پټ ساتلی یعنې موږ الله پاک یو بل ته ښکاره کوي نه چې وګوره لکه بیا به هم څومره خبرې کولې چې وګوره د په دې عمل کې دومره دغه چې الله یې هغه قرباني هم قبوله نه کړه دا وایي نه سېزل د دې د وجې نه الله زمونږ قربانۍ او اعمال هغه پټ وساته هغه امتونو غوندې یو بل ته ښکاره نه کړه د دې ټولو آیاتونو دې واقعاتونو دا معلومیږي چې قرباني دا هر امت باندې الله مقرر کړی صرف طریقې به بدل زمونږ او ستاسو امت باندې هم قرباني الله پاک ایښې ده ځکه حکم یې کړی فصلي لربک وانحر منظم د خپل رب دپاره وکړه او قرباني د خپل رب دپاره وکړه نحر دا قربانۍ ته هلاکې ته او دا الله رب العالمین فرمایلی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين پیغمبر دې خلکو ته دا ووایه چې بېشکه زما منځ او زما قرباني نسک قربانۍ ته نسک دا لفظ سوره بقره کې راغلی د حج په احکاماتو کې چې کله الله بیان کړي نسک لفظ راغلی قرباني نو زما قرباني لله خالص الله د فاره چې هغه رب دې د ټولو مخلوقات او هغه رب دې چې څوک سره شریک نشي او په دې خبره ما ته حکم شوی او بذلک امر ما ته په دې خبره حکم شوی چې تب خپل عملونو کې اخلاص پیدا کړي دې خبرې شرک باندې کې په عمل کې په یو بندګۍ کې به کوم شرک نه الله سره وکي صدر څوک نه جوړي او زه اولنې مسلمان ان د ټول مسلمانانو کې سړی په دې خبره فخر کوي چې زه د صف اول مسلمان یم د لومبي صف مسلمان
لومبي سر کې ولاړ مسلمان دی وروسته به مسلمان زور نه کوي چې نه ته ولې دا نور مسلمانان ما نه مخکې شي نو خیر دی زه به پسې وروسته شم نه دی به مخکې زور چې زه د ټولو نه مخکې شم او دا ترې نه معلومېږي چې په خپله مسلمانۍ باندې فخر کول پکار دی په دې فخر پکار دی چې زه مسلمان یم قرباني چې ده دا هغه تقرب دی الله ته هغه نزدېکت دی الله ته هغه بندګي ده چې په دې باندې دا بنده الله ته ځان نږدې کوي دا مالی عبادت دی دا یو مالی بندګي ده او دا د حج تمتع والا حج تمتع والا چې هغوی قرباني کوي هغوی باندې او دلته په عامو مسلمانانو هغه مسلمان چې دی د نصاب مالک د ده دا طاقت وي د قربانۍ چې دی د قرباني امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام سفیان ثوری رحمت الله علیه هغوی وایي چې قرباني کول دا واجب امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه هم فرمایي چې قرباني کول د دې حکم دا دی چې دا واجب ده امام شافعي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او ډېر نور تابعین علما هغوی دا وایي چې دا سنت ده واجب نه ده ځکه هغوی وایي چې حدیث کې دا راغلي چې سنت ابیکم ابراهیم قربانی ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دي صحابه کرام وو فرمایل چې کله دا د ابراهیم علیه السلام سنت دي نو موږ لا په دې باندې کوم اجر دی موږ لا الله په دې باندې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د دې په هر وخت باندې ستاسو لپاره یو نیکی ده صحابه فرمایل یا رسول الله کم مال چې د یختو والا نی بلکې د وړای والی یا د پشم والی لکه اوښ او ګډ نو دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د هرې وړۍ په بدله کې یو نیکي ده ستاسو دا لیکل کېږي ستاسو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې هر کال ان فی کل عام هر کال په مسلمان باندې قربانی ده چې دی به هر کال قربانی کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من وجد ساعة ولم يضحي چا چې طاقت وو او د طاقت باوجود یې قرباني ونه کړه نو فلا یقربن مصلانا دې دې زمونږه عیدګاه لمونځ لم نه راځي دې دې مونځ له عیدګاه نه راځي ځکه د اخترونو دا مونځ چې دی د دې حکم هم دغه شان دی څه علما فرمایي دا سنت دی او څه امامان دا وایي چې دا واجب دی نو دا یو واجب ادا کې چې هغه مونځ دی او دا بل واجب دی پرېښود چې هغه قرباني ده ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دې دې زمونږه عیدګاه له د اختر مانځله نه راځي او قرباني چې ده تیره جمعه تاسو ته ویلي دا ښه قرباني پکار ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څو خبرې فرمایلي چې دې قسمه قربانۍ نه ځان وساتئ یو هغه چې هغه مریض او بیماره چې د هغې بیماري ښکاره ده ښکاره بیماره نور دننه ښکاره یو مال بیمار نه دی نو دی په هغه دننه بیمارو مکلف نه دی دا کس دی به له ټسټونه نه کوي بل دا چې هغه ګوډه په خپه باندې چې د هغې ګوډوالی ښکاروي
چې روانه نو ټولو خلکو ته ښکاري چې دا ګوډه روانه ده. او درېیمه هغه عورا یعنې ړنده چې د هغې ړونوالی هغه ښکاروي. او څلورمه هغه عجفا یعنې هغه مانده او کمزوري چې د هغې هغه ماندهوالی هغه ښکاروي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه منې کړې. دا څلور قسمه دې باندې قرباني نه کېږي. کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جایز نه دي دا څلور قسمه. او بیا دا دی کومه قربانۍ مال هغې کې معمولي غونته عیب دی، معمولي مثال په طور باندې حدیث کې راغلي تاسو په هغې باندې قرباني مه کوئ چې د هغې غاښونه لوېدلي دي، هغې خوراک نشي کولی. هغې باندې مه کوئ چې هغه شرقا هغې ته وایي چې غوږ ترې نه کټ شوی، او چې کومه عظمه یې هغې باندې مه کوئ. یعنې غوږ یې ګول کټ شوی دی. مشرکینو به داسې کول جاهلیت په دور کې، ګول به یې داسې دا غوږ به یې منځ کې وله سوریه کړه، دا به یې د خپلو بوتانو په نوم باندې چې منله دې کې به یې دا نښه کوله. او هغه چې د هغې غوږ د دې پاسه طرف نه کټ شوی دی، او هغه باندې چې هغه د لاندې نه کټ شوی. ښکر چې دی، ښکر د فقه بعضې کتابونو لیکلي چې د ښکر اسم اعتبار نشته، په هغه مات شوی یو کلمه. او حدیثو کې دا راغلی دی چې که چېرې ښکر داسې یو ښکر دی، یوې دا پاسه ده قوله ده. بعضې علما فرمایي د دې قولې د غورځېدو څه حیثیت نشته، دا صرف د هغه ښکر د حفاظت لپاره الله پاک یو قوله جوړه کړې. نور ښکر دی کې منځ کې دانه نه وي. ښکر که چېرې داسې و چې ټول لوېدلی و، ټول یوې و او بل یې ټول لوېدلی، دې نه ځان ساتل پکار. که چېرې داسې و چې درې حصې ښکر شته دی خو یو حصه ترې لوېدلی، بیا بلکل د قربانۍ قابل دی. دا یا دا دی چې نیم لوېدلی او نیم شته دی، په دې هم قرباني کېږي. او دغه حکم د لکۍ هم دی، د لکۍ دا دومره شرایط او دا دومره خبرې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي، دې ټولو نه دا معلومیږي چې قربانۍ دپاره بهتر مال راوستو، ښه مال راوستو. دا دومره تاکید او دا دومره الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حوالې سره فرمایلي. نو دا دی چې قرباني پکار ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي د ټولو نه بهترین روپۍ هغه دي چې دا د اختر په ورځ باندې په قربانۍ ولګي. معنی کومې روپۍ چې تا پې قرباني واخیسته، د دې نه بهترین روپۍ نه ولګي، دا بهترین مال دی د دې انسان. دغه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه چې یستدین، هغه به د چا نه قرض راواخلي او قرباني به یې کوي. نو چا ورته وفرمیل چې سعید دا ته داسې ولې کوې چې چا نه قرض راغلی او قرباني پې کوي؟ هغه ورته ویل دا د دې وجې نه کومه چې د سورې حج کې الله پاک دا فرمایلی دي چې تاسو ما تاسو له اوښ پیدا کړی، د قربانۍ مالونه مې له پیدا کړي، په دې قرباني کوئ، لکم فیها خیر، ستاسو لپاره په دې قربانۍ کې خیر دی. نو چې الله دا جمله فرمایلې ځکه زه داسې کوم، چې الله وایي خیر دی، خیر دی. او خیر یې دا دی چې الله دې سره مال کموي نه، بلکې الله پاک دې سره مال هغه زیاتوي یو. نو دا دی دا د قربانۍ ورځې دي او مال چې دی هغه قتل پکار دی، بهترینه قرباني پکار ده. او تیره جمعه مې څنګه تاسو ته ویلي وو، بنیادي څیز چې دی هغه اخلاص دی چې للهیت الله دپاره قرباني کول پکار، غوښو دپاره نه کول پکار،
او د فخر د فار نه پکار یو بل باندې د قربانۍ فخر پکار نه دی یو ګور د استاغه د سیده او زماغه داسې دا نه دی دا وایي 13 ورځ چاره ته ویل چې کوم ځای کې مال په دغه باندې ورکوي په تول باندې ورکوي دا عمل زما بالکل نه دی په دې کې للهیت ختم شو بس مال داسې ورته وګوره او د پخوانۍ طریقه دا ده د صحابو د دور نه او د تابعینو د دور نه چې مال دغه دی او بس دا مې واغست نو په دې کې بیا په دې کې لس منه غوښه ده او په دې کې یو من د دې سره ستا کار نشته تا باندې وینه تویول دي قرباني دی ته وایي دغه خو د دې دا مطلب شو چې دا په تول باندې اخلم مطلب چې غوښه مې ډېر شي نو دا دی ځینو خبرو دا نوې خبرې راځي دا دی چې په میخه باندې قرباني کېږي که نه کېږي میخه د غوا او د ذات نه ده قرباني چې ده دا پې کېږي اگر چې د هغې ذکر قرآن کې هم نشته د میخې ذکر حدیثو کې هم لکه هغه وخت کې نه وي دا شپږمه صدۍ کې دا میخه چې ده د سمندر نه دا راویستې شوې ده او بهرحال قرباني پې کېږي بهترین قرباني هغه د اوښ ده بیا د غوین مال ده بیا د ګډ او د وزې ده نو بس دا مالونه پیدا کېږي بس په دې باندې کول پکار دي که یو سړی په میخه یا په جوټه یا په کټای چې عمر یې پوره په هغې کوي نو قرباني پې کېږي قرباني پې کېږي او دې کې په دې باسونو کې پرېوتل نه دي پکار هم دا خلک په دې خبرو روزګار شوي دي چې موبایلو کې دا دي چې په میخه قرباني کېږي او بل وایي نه کېږي او په دې باندې مقابلې دي او دا سم شروع کړي د دې علماو تاریان یم چې دا کم سم شروع کړي اخر نورې خبرې تاسو سره نشته عراق کې کوفي خلکو اهل بیت قتل کړي شهیدان کړي هغه یو کس راغی نو صحابین یې تپوس وکړه یا تابعین چې د دې مچ وجل چې د دې کې ګناه شته که نه نو مچ په وژلو کې ګناه شته که نه نو هغه ورته ویلې اویا کسه اهل بیت هم قتل کړل ای د کوفي خلکو د هغې تپوس هم نه کوو چې د دوی دا وینه تویول دا حلال دي که حرام دي او جایز دي که ناجایز دي او د مچ تپوس کوئ چې د دې مرګ جایز دی که نه دی دا وړې وړې خبرې او هغې له دومره هوا ورکول او د خپل ځان تعارف کول چې یاره ما خو یو نوې خبره وکړله دا نه ده الله دې زموږ او ستاسو د ټولو قربانۍ قبولې کړي او انشاءالله بله جمعه هم شاید فکر راشي هغې کې به بیا د مانځه او د هغې د طریقې اعلان هغه به انشاءالله بیا هغې کوو الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين شاکر الله مرحوم دعا کی یاد پہ جورت کے وفات سے اللہ مغفرت نصیب اللہ دے انہیں جنت الفردوس ور اللہ رب العالمین دے رحمت تعالی نواز ټول بڑی در اسلام سمره بیماران کو اسپیټالونو کې دی الله ټول له صحت کامله عاجله ور او یا الله سو قرضداري قرضونه اخلاص کړي قرض بندوبست یا الله د چانو حاجتونه د چا پریشانی د هر چا حال یا الله تعالی معلوم دی یا الله د ټول امت مسلمان پریشانی ختم کړي او یا الله رب العالمین د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي یا الله غیبی مدد وکړي او یا الله یهود او نصارا اسرائیل او امریکا یا الله رب العالمین دوی د اسلام دشمنان دي ستا دشمنان دي یا الله په یو بل مسلط او یا الله رب العالمین امت مسلمانه په ټوله دنیا باندې فتح او کامیابی ورکړي غلبه ورکړي وصلی الله تعالی